جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه منظور احمد، تاسو ګورئ پیام خبر. دا ټیم زه موجود یم حکیم مفتی فرحان الله حقانی صاحب چې په حکمت باندې کار کوي. راځي چې هغې سره خبرې اترې وکړو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا راته یقین صاحب یو لنډ اول دا راته یقین صاحب چې اول کو لنډ خپل تعارف وکړي. زما نوم جی حکیم مفتی فرحان الله حقانی دی او دا 2020 زما د دارالعلوم حقانی فراغت ته او 9 سال نه زه په طب باندې قانون مفردازه چې کم طب جدید دی حکیم صابر ملتانی صاحب والا په دې باندې ملتانی صاحب دوست محمد صابر ملتانی صاحب دی د طب جدید ایجاد کړی دی، موجد د طب جدید دی، د طب پاکستان هم وای. په دې نظریه باندې مونږ کار کوو، زموږ استادان هم په دې کار کړی او زما 9 کال وشو په دې باندې کار کوم. دا راته وایي چې دلته تاسو له کم مریضان زیات تر راځي او تاسو په کم مرضونو باندې دلته علاج معالجه کوئ؟ زمونږ دلته چې کم مریضان زیات تر راځي نو اول خو زموږ شوګر پیشنټ ډیر زیات دي، ډایبیټیز ځکه چې نن سبا ډیر زیات شوی دی نو مختلف اقسام دي نو د دې مونږ علاج کوو. الحمدلله ډیر مریضان دې سره ښه شوي دي. هغه مریضانو مونږ سره ریکارډز هم شته، ویډیوز بیانات هم شته او دې نه علاوه داسې مرضونه دي دغه سره د بواسیر سره متعلقه. نو بواسیر ډیر قسمونه دي کنه، دي کې اینل فیسټیولا راځي، پایلز پکې راځي او یو بل مرض دی چې ډاکټر هغې له اپریټ کوي خو موږ دا ټول بغیر اپریشن علاجونه کوو. هغې ته خروج مقد وایي. هغه اصل کې دا د لارج انټسټاین انفیکشن هغې د وجې بلیډینګ کېږي. خلک وایي چې دا بواسیر دی خو بواسیر نه دی. نو د هغې علاج کوو او دین علاوه بانچپن دپاره طب یونانی کی او دا طب مفرد اعضاء کې بهترین علاج دی. هغې باندې الحمدلله مونږ علاج کوو، مریضانو ته شفا کېږي. دین علاوه مونږ سره هیر فال دپاره او دا هیر ریګرو کولو دپاره بهترین نسخې موجودې دي. بازار کې چونکې کمې دوایانې ملاویږي هغه خو فوري انتشار اریکشن پیدا کوي که نه، نقصان دہ دوایانې دي. د دې مین بنیاد چې کم دی دا اول د سټمک ویکنس، ډایجیشن کمزوری پیدا کیږي، بیا بدن خوراک صحیح نه هضمولی شي نو د هغې د وجې مختلف بیماریانې بدن کې پیدا شي. نو مونږ خو علاج لږ په طریقه باندې کوو. اول د ډایجیشن کمپلیټ علاج کوو چې ډایجیشن صحیح شي او مریض خوراک صحیح هضمولی شي نو بیا هغه په نارمل کورني خوراک باندې مغه ټیک کیږي او میډیسن دی چې لږ ورسره دا هیلپ وکړي نو هغه ډیر په اسانه سره ټیک شي او بنده د سټیراید او دا ماجونات او دې شیزونو نه بچ شي. صحیح. دا راته وایي چې دلته تاسو سره ماشاءالله بلا میډیسن پراته دي، نو داسې کم مرضونه دي چې د هغې تاسو علاج او معالجه کوئ؟ زمونږ خو چې کم علاج معالجه ده دی له طب جدید تاسو ته مه ووایي که نه، نو دا په انساني جسم په اصولو باندې کار کوي. د انساني جسم چې کم مین اخلاط دي سودا، صفرا، بلغم، خشکی، ګرمي، طریقه نه عناصر 4 مطابق نو مونږ نه بس ګورو د هغې مطابق د بدن د اخلاطو تشخیص کوو او بیا هغه په اعتدال باندې راولو نو د الله په فضل سره چې جسم انساني کې کم مرض وي دې اعتدال سره هغه ختم شي. خو زیات تر مریضان تاسو ته چې څنګه ما مخکې وي دا بواسیر سره متعلق مرضونه، اینل فیسټیولا، پایلز وغیره او دې سره شوګر، بلډ پریشر او بانچپنه د دې مریضان راغواړو خالص کوالټي، ځکه چې مونږ یو سیټ ته ناست یو او خلک چې دلته راځي په اعتماد باندې راځي نو مونږ دا راغواړو د مومند جنسي نه او صرف هغه غوړي راغواړو کوم چې زنانه کورونو کې په مټکي کې په لاس او په منداڼو سره لاس په مدد سره وکاږلي او د دې کاست چې کم راځي دا 4000 روپۍ پر کیجی راځي. نور دی کې بیا پنجاب والا او مشینو والا راځي 1500 نه 2200 پورې ملاویږي. زمونږ چې کم دا پیر هربس دی که نه دا عمداسي نیچرل فارم کې دی کې هیڅ قسمه تبدیلی نه راغلی نو د دې ساید افیکټس نه وي. لکه څنګه چې بنده یو نارمل خوراک کوي که نه او ساید افیکټ نه کوي نو دا صرف بدن له فایده ورکوي. او باره هوموپیتیک چې کم دی نو هوموپیتیک بهترین علاج دی خو چې بنده د هغې په اصولو په مطابق پوهیږي او هغه اصولو باندې علاج وکړي. نن سبا خو پاکستان کې چې کم دی ایجوکیشن لیول ډیر غورځېدلی دی که نه، نو په هغه اعتبار سره دا وي چې بعضې خلک په علاج معالجه صحیح پوهېږي نه. هوموپیتیک سټورونه خلکو کولو کړي، چا بغیر سنده کولو کړي دي
نو هغې مطابق بیا هغې دوی ورکوي، نو بیا خلک وایي چې دا هوموپیتیک دوی کار نه کوي، څوک وایي چې حکیمي دوی کار نه کوي. خو هغه د طبیب غلطي وي چې طبیب پوره طریقې سره ډایګنوشن نشي کولی، مرض نشي ډایګنوز کولی، بیا د هغې درجه نشي متعین کولی او د هغې مطابق میډیکیشن نشي، نو بیا مریض له فایده نه کیږي. دا بالکل حکیم مفتی حقانی صاحب چې هغه مونږه د دې خپل میډیسن حوالې سره آگاه کو، او دا یو خبره زما ډیره زیاته خوښه شوله چې هر کله تاسو ایلوپیتھک میډیسن اخلئ نو د هغې چې کوم فایندنګ فیکټس دي د هغې سره د هغې سایډ افیکټ هم هغې تاسو ته د هغې ایډنټیفای کړي وي. خو هومیوپیتھک کې دا یو خاصیت دی چې ستاسو علاج معالجه کو سلو کیږي، خو د هغې سایډ افیکټ نه وي. نو یقینا چې د دې خبرې زموږ ډېر زیاتې خوښې شوې او حکیم صاحب سره ډېر یو مفید ښایسته ښکلې خبرې وشولې. کیمرمین محب نجیب سره زه منظور احمد، پیام خیبر، پیښور.